پیر صاحب یوه بله ډېره اهمه مسله اکثر موږ کسو څه چې ته جرګه شي جنګ شي یا بل څه شي ځینو خلکو به کیدای شي پړاو یانې کړي بس لاس بیا هسې خوري مري معاهده مري معاهدې نه د عمل وشي مري معاهدې نه د عمل وشي مري معاهده یوه حده پورې خو ما پړاو کړي دی لږ مري معاهدې باندې ته داسې تفصیل سره خبرې وکړې مري معاهدې کې چې دي او آیا دې سره د شیعه او سني کومې مسلې دي هغه حل کېدلی شي که نه حداد بھائی دا یوه د کورمې چې کومې ضلعې مخکې جنسیه و ضلع دی دې کې چې کوم معاهدات شوي دي هغه هغوی کې دا یو نمایان حیثیت لري دا 2007 نه پس ته 2007 نه پس ته چې کوم هلته یو ته پاته دی چې کورمې کې حالات ډېر خراب وو بالکل خراب ډېر خراب وو ډېر زیات وایلیشنز ورکې وشولو ډېر زیات نقصانات ورکې وشولو او دې وخت کې غالبا اعظم خان پولیټیکل ایجنټ وو نو هغه بیا داسې وکړو چې د کورمې مشرانو سره مشوره وکړه مري ته بوتلو ځکه چې دلته حالات ډېر ټینس وو نو دې وجې نه دلته مناسب نه وو او کوهاټ کې مناسب نه وو لاړو هلته په مري کې ډېر تکلیفونه وکړو مشرانو هغه ځای کې ډېر تګ و دګ دونه وروسته بیا یوه معاهده هغوی بریکار راوستله چې هغه کې هغه نامه دی چې مري معاهده 2008 مري معاهدې کې لکه هغوی چې کله شک لیکلو مسردات شته دی هغه کې دا شکونه وو چې د اهل سنت او د اهل تشیع منځ کې چې کوم تنازعات یا د کوم ویلیشن شوي دي د امن څنګه به ریسټور کوي خپل حالات به څنګه راولي نه هغه دپاره یې دغه معاهده مرتب کړي دی دې کې چې کوم جرګه ممبر وو مخکیني مخکې 102 کسانو بالکل هغه کې 13 کسان څه وو هغه لکه د مو شیعه او سني چې کوم مین ګرینډ جرګه څه ورته ویله هغه ممبران ورکې وو پارلیمنټیرینز ورکې وو نو دې وجې نه هغوی بیا ډېر ښه زبردست طریقې سره هغه شی مرتب کو خو هغه کې لکه دا لیکلي وو چې تمام تر تنازعات به مطابق روایات رواج کورم هغه ته لوړه خبره ټیک شو خبره هغه ته لوړله اوس خبره دا دی دې کې یو شي به لږ نور وضاحت خو مو وکړو هغه یو وضاحت به لږ بیا درته وکړم چې فرض کړه روایات خو مو ته ایکسپلین که چې د روایات چې کوم ډیډ بوډیز وو چې کوم انجرډ پرسن وو یا مثال خبره چې کوم نور وایلیشن شي وو هغه یعنی هغه قبایلي روایات په مطابق هغه ورکول وو ځکه چې هغو باندې عمل کول ځکه وو چې قانونه خبره بل طرف ته لوړله قبایل روایاتو ته لوړله دویمه خبره دا دی اوس دې نه هټ کر اوس قبایلي روایات داسې دي فی الحال کورمې کې هغه خبرې ختم دي ځکه چې اوس عدالتونه راغللو او بیا دې نه مخکې اف سی آر ورکې وو د رواج کورم وو اوس روایاتو کې دا دی چې فرض کیا دا مخکې جنسیه وه کوم ایجنسی وه ایجنسی نه هټ کر که فرض که زه پېښور ته انګوته تللی نو مو ځان سره څه پیستاول خستلو یا به ځان سره چې ته ډرایوینګ نه ګاډی هم بدللو نو کورمې کې خو دغه شی لایسنس خو نه وو اوس چې زه څه پرې ونه کور ته کېږم لایسنس به وي ما ته پکار دي د ډرایوینګ خپل پیستاول خپل د کوم قانون دی د پاکستان چې کوم ډیفاین شوی دی هغه قانون په مطابق به زه دلته ورځم زه دا نشم ویلی چې نه زه کورمېوال یم زه جنسیې سره تعلق لرم زه به خامخا دغه پیستاول به وړم توپک به وړم او ډرایوینګ به کوم او ما ته ګاډي کاغذونه نه وي نو زه به یوز کوم دا ته زه نشم ویلی دا مطلب دا دی چې اوس ځنه داسې دي چې مو اوس ضلع کې ځنه داسې شیونه څه دي لکه فرض کړه ما سره څه یعنې لیته شوي کې
کوم علاقات څه هغه کاغذات مول کې نه پرته دی که دې متعلق څه خبره کېږي نو هغه به کاغذات مول باندې کېږي هغه روایات دې باندې امپلیمنټ نه کېږي که روایات بیا ته روایات امپلیمنټ کوي نو اټ مینز ته به خپل حدودو کې کوي خپل حدودو کې خپل کلي کې خپل علاقې کې به ته روایات کوي ما سره څه خبره کوي نو هغه به ته په هغه باندې چې کوم کورمي قانون دی د انګریز قانون دی یا د اوس عدالتونه دي یا د کاغذات مول دی دغه مطابق به ته ما سره خبره کوي ادروایز دا خبره چې کومه بل چوکې کوي اب قابل قبول نه وي روح شو مری معدې ته اوس لکه مری معده دلته شته یاد دی دکې لیکلي دي چې کوم فایربندی ترسیلی خوراک ادویات اور دوسری ضروری اشیاء وغیرہ اور لاشوں زندگان کا تبادلہ کا کوبا خبرہ بالکل نو هغه به څه دی 22/10/2008 تک انتظامیہ کی موجودگی میں کیا جائے گا اور درج ذیل افراد پر مشتمل کمیٹی طریقہ کار کا تعاون کر کے ترسیل تبادلہ وغیرہ کو یقینی بنایا جائے گا دونوں فریقوں کے 17 افراد کی فہرست شامل ہے خود کی بل تھرڈ پوائنٹ دا فلیش پوائنٹ ہے سو قرومی جنسی میں حالیہ فسادات کے دوران مقبوضہ گاؤں دونوں فریقین جرگہ ممبران کے ذریعے اپنے مالکان کے حوالے کی جائیں گے اس مخ کی وہ شاید لکھا خبر لکھ لی ہے بشرطی کہ دونوں فریقین ان حوالہ شدہ گاؤں میں ہر کسی کو جان و مال کو تحفظ دے گی جمله دا به د هغې علاقې خلک ورکوي دا به د هغې علاقې خلک ورکوي بحالي مطلب دا دی چې بحالي به څنګه کېږي فرض کړه کور مې کې شته دي ډېر کسان ډسپلې شوي دي موږ غواړو چې په کور یې هغه خپل ځای ته راشي ښه خبره دی کور مې وال یو بحیثیت یې کور مې وال په کور یې هر یو سړی عزت سره خپل کور کې خپله زندګي تېروي بالکل که هغه اهل سنت دی که هغه اهل تشیع دی موږ وروڼه یو ټوله خو خبره دا دی وټه خبره تحفظ دی دا ډېر مشکل کار دی چې تحفظ صبح خپل علاقو کې د چاته نه میلاویږي نو دا اوس لکه دې ځای نه چوک سدې ته لوړ شي هغه سره څه حکومت مدد نه وي یا هغه ځای نه چوک دلته دغه ځای ته راشي هغه سره د حکومت مدد نه وي تحفظ خو ډېر مشکل دی بالکل دا ډېره مهمه خبره دی بیا یې واري داسې نه یعنې موږ زړه څه یو څه په کور دا دی چې اهل سنت برادران چې موږ کوم دي چې هغه په ډاون ډسټرکټ کې دي او چېرته دي هغه که خپل څه کوم بندوبستې مالکان دي او هغه ریکارډ شته هغه کورمې ته واپس شي کله چې نور ته راشي نورو ځای ته راشي سراونډینګ څه کوم کلي دي هغوی ته راشي دا ښه خبره دی موږ خوشحالېږو دې باندې همداسې که فرض که اهل تشیع دي اهل تشیع چې دي که نه هغه لکه 75% سادات څه دی هغه ته پاته دی چې هغه د بنګښ دی نو هغه ځای کې که فرض که دا کسان بنګښ چې کوم شیعه څه دیوال دي هغه که خپل ځای ته واپس شي نو دا ښه خبره دی یو اړولی دی یو داسې نور کلي دي نه مې څه خلو خو دې کې وټه خبره دا دی چې اوس امو چې کوم بیا مقدسات دي په کور دا دی چې مقدسات هغوی خاص خیال وساتلی شي بالکل دا ضروري لکه فرض کړه دغه ځای کې د مو جومات دی اهل سنت برادران جومات خو د خدای کور وي خو بس هغه نه منسوب دی ټیک ټاک خپل حالات کې دی خپل اذان د کېږي خلک دور کې بجامات لمونځونه کوي او مو خوشحالي په دې باندې مو ریکویسټ ما داسې اورېدلي وو چې لکه زموږ یا لږ څه مقدسات وایي امامبارګاه صدیق زه همدا عرض کوم همدا خبره ما کوله چې په کور یې چې صدیق چې کومه امامبارګاه دی په کور دا دی چې هغه خپل حالات کې بهول شي بالکل او هغه کې مو چې دی که نه وقتاً فوقتاً هغه کې خپل مجالس کېږي او چې د اهل تشیع حضرات هغه ځای کې کوم اکټیویټیز دي په کور مذهبي هماهنګي څومره زیاتې او که هغه ځای کې امامبارګاه وي نو بهتره خبره دا دی چې که فرض که مو اهل سنت او اهل تشیع مشران کشران هلته لوړ شي خو موږ یو ځای کینو نو څومره ښه اثر به واچوي ډېر همداسې هغه څه راشي دلته د جامع مسجد کې ښه مزېدار خپل منځ کې کینو مینه محبت سره څومره ښه اثر به
وشي نو یعنی چا کې په یولس نشي ویلې چې څو پورې بل لوس نشي نو بهتره خبره ده چې په کور ده چې مری مې دی کې وو بالکل منوعن چې ده کنه هغه د منوعن هغه امپلیمنٹ شي او هغه کوم مقدسات دي یا تحفظات دي یا ودر بل ته تحفظ ورکول دي نه هغه باندې د عملی کار وشي نه کې اسی زبانی ډیره ښکلې خبره وکړه مو پیر صاحب دغې خبرې یعنې لږه عمل درآمد کول او سوچ یاونه ډېر زیات پکار دی خو یوه خبره دی پیر صاحب دغو ځایونو چې څوک ډسپلیس شوي دي او دغه ځینې لوړ دي بېدخل شوي دي هغوی نه خدای رحم وکړه مختلفو ځایو ته لاړل آباد شول چې دلته هېڅ نه لرل هلته لاړه کروړپتیان دي اوس ډېر داسې کسان دي چې هغه بس کومه ځای کې دي هلته هغه دي کامیاب دي خو ټیک ټاک هغه یې چې زه خپل ځای ته ویلې لاړ شم چې زه دلته کامیاب یم یو زه هغه ځای ته ویلې لاړ شم چې هلته ماته بیا خطره دی دلته د مو پیسفول لایف تېروو دلته د مو خازندګۍ تېروو او مخکې نه یې مو پوزیشن ښه دی نو ډېر خلک داسې یاد دي چې هغه څینه لکه د وطن هغه د شیعه هرکې څه روشوي سنیان دی هرکې څه روشوي خو چا زړه نه کې ویلې چې نن سبا چې څوک کوم پوزیشن کې دی هغه کامیاب دی نو دی باندې لږه روشنۍ واچوه چې دا خو دې ته بیا ویلې خلک رنګ ورکوي یعنې یو خو کاس دی چې هغه خپله یې چې زه نڅم چې خپله یې نڅم نو بیا دې مطلب خو دا نه شو چې یا د ایمو نه پرېږدو یا د سني نه پرېږدو یا د شیعه نه پرېږدو عدنان بھائی بالکل دا ډېره ښه خبره دی چې وضاحت یې وشي نورې خبرې به نه کوو حالانکې دا د پالیسي میټرز دي غټ لیول باندې خو موږ به خپل عقل په مطابق مدیره یو چې دغه ځای کې اوسه دا خبره زه په دې خروق فورم نه یو خروق پیغام ورکوم چې موسه موده یو چې په کار دا دی چې د کوم کسان ډسپلیس شوي دي هغه کورونه چې هغه دلته هغوی آباد دي او هغوی ته باقاعده کرایې ځي کرایې ورته ځي او په مینې هغوی پرېښلي دي او په مینې چې د دې ته کرایه ورکوي نو که فرض کړه هغه خپلو کورو ته دلته راشي نو دې باندې به مو بالکل د ډېر ښه خوشحالۍ اظهار وکړو بالکل ځکه چې هغوی کوم بچي دي مو بچیو سره یو ځای وي یو ځای سکول یې چهل پهل وي ډېر خوند کوي رونق به وي ډېر خوند به وکړي دا ډېره ښه خبره دی اوس حکومت خو چېرته ډیمیجې شوي دي څه شوي دي حکومت خو خپله فارمیلیټي پوره کړي دی مطلب چې هغوی کمپنسیشن څه ده پورې ورکړی دی ټیک شو اوس رکاوټ نه یو خبر چې دا رکاوټ کوم ځای نه دی خو موږ خو د بار یو ځکه د اهل سنت برادران دا موږ ته خاص کر پراچینار سیټي ته یا هغه نه علاوه سراونډینګ ویلیجز څه دي کلي څه دي که دغو ته راشي مو هېڅ قسم ته هغه باندې هغه نه کوو البته هغه باندې موږ ډېر خوشحالۍ اظهار کوو او غالبا مو داسې کولی شو چې زه به داسې یوه خپل حد نه مخکې خبره وکړم چې دا څه راشي هغه 15 ورځې خو سیټینګ کیا لګېږي که نه نو که 15 ورځې مو هغه ته هغه مینې محور سره هغه دعوتونه ورکړو نو دا بعده خبره نه دی بله خبره دا دی چې که فرض کوي یو سړی نه رځي اوس هغه دا اوس بېله ځان ته خبره دی څه خبره کوي خو رځي نه دا علاج بیا مو سره نشته صحیح خبره مسله یې ټوله کې غټه اندازه یو امپورټنټ خبره به زه وکړم لکه مو یاده غواړو بار مو خپل افسرانو ته کوم حیب سره مو کینو جرګو کې کینو مو دا بار یو څه فرض کړه سنټرل کوروم دی سنټرل کوروم کې چې د تعلیم ایجوکیشن ریشو کم دی نو مو غواړو چې هغه ته مو زیات تعلیم ورکړو ایجوکیټ کړو ځکه چې کله یا تعلیم یافته سړی چې دی هغه ټوپک نه راخلي هغه کوشش کوي چې هغه یې خپل سپینې جامې خیال وساتي بالکل انداز ټیک دی نو موږ دا کوشش کوو چې هغوی ویل ایجوکیټډ کسانو ته نوځي نو کار یې وکړي شي هغه راشي چې هغه مونه یو قسم ته هغه جنګ جګړونه خو به کم از کم بچ شو که نه نو چېرته تا ته پاته دی چې چېرته غره لکې دي
هغه کې څه دی اندا ځنګل والا خبرې دي اندا ځنګل والا خویونه دي سامي والا خلکو داسې کار ځنه ځای کې نه کوي نو داسې د مخ غوړو څه دروشي